أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم نمو عبداللہ او نبی علیہ السلام والد محترم نمو آمینہ. عبد المطلب نبی علیہ السلام نیکه بت پرستو مکه مکرمی خلق او ماحول ټول په شرک مبتلا د جهالت او د جاهلیت زمانه وا، لیکن الله جل مجلوه د عبد المطلب په زړه کې دا خبر ورواښوله چې د دې بچی نوم کې د عبد الله، ځکه چې دا د چا پلار جوړېدو والا دی. عبدالله اسلامی نوم دی او د مفهوم په لحاظ سره د توحید نوم دی او د الله جل جلاله په بندګانو کې الله ته د ټولو بندګانو د نومونو نه فخر نوم دی. د صحاح ستو حدیث دی احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. د بندګانو په نومونو کې الله ته د ټولو نه خوښ نومونه دوه دي، یو عبد الله دی او بل عبد الرحمن دی. دا الله جل مجلوه دوه قسمه نومونه دي، یو اسم ذاتی او بل صفتی نمونه. ذاتی نم دا الله جل جلاله هغه لفظی الله دی او دا امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی چې لفظ الله دا اسم اعظم دی او حدیث کې راځي چې دا الله کم بنده دا الله نه دا هغه د اسم اعظم په وسیله دعا وواړي نو الله پاک ضرور قبلای. او دا الله جل جلاله صفتی نمونه ډیر دي. دا الله پاک صفتی نمونو ته د قرآن او د حدیث په جبه کې وایي اسماء حسنا، کلی نمونه. اسماء معنی نمونه او حسنا معنی کلی.
اسماء حسناو کې بیا پټول کې اول نمبر او ټول کې افضل صفت هغه رحمان دی. د دې وجه مسله دا چې لفظ الله نوما مخلوق دی خودل حرام دی او دا الله جل جلاله په اسماء حسناو کې نور نمونه خودی شي رحیم کریم رؤوف شفیق لیکن دا رحمان لفظ هغه چاته نومه نشي خودی چې دا شانم عبد الرحمن رحمان بورته نه وای عبد الرحمن بابا ته رحمان بابا نه وای عبد الرحمن بابا بورته وای سره به ګناګاریږي. قرآن کریم کې الله وای قل زما دي بندگانو ته وایا ادعوا الله او ادعوا الرحمن دا الله نه د لفظ الله په نامه سوال کوي او کله خپل رب نه د رحمان په نامه سوال کوي جائز دي ايما تدعو فله الاسماء الحسنى دا الله په کومه نامه چې دا الله نه سوال کوي جائز دي خدا دونمونه الله ځان ذکر کړی دي لفظ الله او لفظ رحمان او د بنده په صفاتو کې د ټولو نه اوچت صفت کوم دی؟ عبد. نبی علیه الصلاة والسلام په خپلم ارشاد مبارک دی چې ما ته کوم صفات الله را کړي دي نو ما ته زما په دې صفاتو کې د ټول نه اوچت صفت زما او زما خو صفت سړي عبد. کيو سړی لوی علامه شي لوی مفسر شي لوی محدث شي لوی ولی شي د الله او دا القابات ورته خلق اخلي خود دغه ولی او د عالم او د بزرګ په صفاتو کې په ټولو کې اوچت صفت څه عبد. دری وجه قرآن کریم کې چې چرته الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لوی لوی معجزات ذکر کړي دي نو دا الله د پیغمبر نه تعبیر کړي دي په لفظ دا عبد سره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده نو پدې دوه نمونو کې عبد الله کې د بنده په صفاتو کې په ټولو کې اوچت صفت راغلي دي او د الله پاک په نومونو کې د ټولو نه اوچت نوم راغلي دي نو ځکه دا الله ته خوښ دی عبد الله او په عبد الرحمن کې دا بنده په صفاتو کې اوچت صفت راغلي دي او دا الله جل جلاله په اسماء الحسناو کې چې کوم اول نمبر صفت دی رحمان هغه راغلي. سنت طریقه هم دغه ده چې خپلو زامنو ته لونو ته کشرانو ته به ښایسته نومونه ږدي با معنا نومونه ولږدي د صحابه کرامو د انبیاء کرامو د اهل علم نومونه ولږدي. علماء کرام لیکي چې دا کم نومه کم مفهوم او کم معنای د دغه نوم د دغه معنا سناس اثر الله پاک هغه کس کې ضرور اچي چې چاته دا نوم یې خودلی شي. او حدیث کې راځي احسنوا اسماءکم
ځانونه بهتر نمونه کړئ او خپلو کشرانو له ښکلي نومونه کړئ فإنکم تدعون یوم القیامة بأسمائکم وأسماء آبائکم. د قیامت په ورځ باندې به په مختلفو مواقعو کې الله پاک بندگان راغواړي. کله به تش خپل نوم یادوي، کله به د پلار په نامه یادوي او کله به د مور په نامه یادوي، کله به فلانی دی راشي د دې حساب کتاب شروع دي، کله به فلانی د فلانی زوی دی راشي او کله اعلان وشي چې فلانی د فلانی بچی دی راشي. چې د سړي خپل نوم ښیي او د پلار نوم یې ښیي او د قیامت په ورځ باندې د 1,24,000 انبیاء کرامو په مخ کې او د تمام انسانیت په مخ کې د ده د ښکلې او د ده د پلار د ښکلې نوم واخیستلی شي، سړی به خوشحاله شي. او چې نوم دې په خپله بې خوند دی او یا دې د پلار نوم بې خوند دی، دنیا کې به پرې شرمېږي. سکولونو کې ماشومان ورپورې خاندي، شناختی کارت جوړوي او نوم یې بې خوند دی یا د پلار نوم بې خوند دی. تپوس یې کړي هلکه څه نوم دی؟ نشي ویلی. هلکه پلار نوم یې څه دی چې نوم یې بې خوند دی نشي ویلی، شرمېږي. ولې داسې نوم دی د خپل خواهش د پوره کولو لپاره چې بیا خپل بچی په دنیا کې هم شرمېږي او قیامت په ورځ هم شرمېږي. نو غرض دا د نبی علیه الصلاة والسلام د والد محترم نوم څه شی دی؟ عبدالله. عبدالمطلب چې د ده د فدیې نه فارغ شو، د واده غم یې وله شروع کړ. بنو زهره یو قبیله ده، هغې کې یو سړی و وهب او د هغه لور وه آمینه، په خپله مړو، ورور یې ژوندی و وهیب، د هغه په نګرانۍ او تربیت کې وه. عبدالمطلب په خپله هم لاړو، عبدالله هم د ځان سره بوتلو او وهیب ته یې پیغام ورکړه چې دا لور دې ما ته په نکاح کړه او دا ورېره دی زما دي لوسي ته په نکاح کړه. هغه ویې ډېره ښه ده. ورځ مقرره شوه، په یو مجلس کې د زوی او د پلاره د دواړو نکاحونه وشو. چې کله نکاح ته روانو نو لاره کې یو زنانه وه فاطمه یې نوم او د تورات او د انجیل عالمه وه. عبدالله چې ولیده مخ یې ځلېدو، د تورات او د زبور د انجیل د تعلیماتو په رڼا کې د هغې دا یقین راغه چې د دې ماشوم نه به د دې زمانې اخرنی پیغمبر پیدا کړي. دا اواز یې پرې وکړ او دا یې مې ورته وویل راشه 100 اوښان به درله درکړم. او په هغه زمانه کې یو خو داسې و لکه موجوده زمانه کې یو لوی قیمتي موټر. عبدالله دا خیال وکړو نعوذ بالله چې دې ما ته د بدکارۍ پیغام راکوي. په اشعارو کې ورته وایي چې مرګ راته آسان دی، لیکن دا تا چې کوم نیت اراده کړې دی دا نشي کېدی. لاړ نکاح وشوه، 3 ورځې هلته کې ایثار و، 3 ورځې بس را روانو. بیا هم هغه زنانه د کور په دروازه کې ولاړه ده او راووته تپوس دې کوي عبدالله څه یې وکړه، چېرته تلي وایي؟ وایي ما خو واده وکړه او 3 ورځې هغه ځای کې ایثار ومه، نن واپس را روان یم. هغې زنانه ورته ووې چې زه بدکاره نه یم، خو ستا په دې تندي کې ما ته د نبوت نور او رڼا ښکاره کېده. ما دا غوښتل چې د زمانې آخرنی نبي زما خېټې ته راشي.
لیکن دا الله چې خوښه وه پس دا الله فیصله واده وشو رخصتي هم وشوله ملاوېدل هم وشو علوق هم وشو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عربو د مکې مکرمې د ښار 99% خلک تاجرانو او د مدینې منورې د ښار 99% خلک زمیندارانو او بین الاقوامی تجارتونه به کول په کال کې به 2 سفرې هغې کولې ټول سرمایه‌دار به راجمع شو او مالونه به پیسې به د خلکو نه راواغشتې مالونه به پرې واغشتل نغدې پیسې به هم د ځان سره ویوړې یو تجارتي سفر به یې کولو شام ته او بل تجارتي سفر به یې کولو یمن ته قرآن کریم دا هغوی په باره کې مستقل صورت را نازل کړی دي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف علماء کرام مفسرین او زمونږ د دیوبند مشران وایي چې کوم مسلمان کاروباري دی ادې غواړي الله دې زما په کاروبار کې برکت راوړي الله دې زما کاروبار حفاظت وکړي او الله مې د قرضونو نه خلاص کړي د هر مانځه نه بعد اول کې یو ځل درود شریف او آخر کې یو ځل درود شریف او ماس کې سورۃ الإلاف قریش سره بسم الله نه وزلوي سوزنا وزلا نا الله جل جلاله به د کاروبار حفاظت هم کوي برکت هم راوړي او الله به د پردو خلکو د قرضونو د بوج نه هم خلاصوي نو د تجارت قافله تیاره شوه هغې کې عبدالله لاړو مدینې منورې ته چې ورسېدل عبدالله ناجوړه شو پاتې شو قافله شام ته لاړه او بیا واپس مکې ته هم راورسېده خپل خپلوان راوتلي استقبالونه یې کول ټول خلکو عبدالله پکې نه عبدالمطلب تپوس وکړه زما بچی څه شو د قافلې خلکو ورته وویې مدینې ته چې ورسېدو هغه ناجوړه شه او په مدینه کې زموږ نه پاتې شو نور موږ ته نه یو خبر مشر یې زوی حارس د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته راولېږه اوس په خوله خو ما ووي او تاسو واورېده لیکن د نن نه 1500 کاله وړاندې یو سړی چې د مکې نه را روانېږي او مدینې ته راځي څومره وخت به لګي څومره زمانه به لګي څومره مشقتونه تکلیفونه به راځي او بیا واپسي نه راغله معلومات یې وکړه نو بنو نجار قبیله چې دا د عبدالمطلب او د عبدالله د نیا او د نیا د طرفه د کوم خاندان یې د هغې کورنۍ وه هغې بیا خو ناجوړه شوی و یو میاشتې بیمار و او میاشت پس بیا وفات شو او د مدینې منورې په ښار کې یو کور یې ورته وښوده دې کې دفن نبی علیه السلام لا د مور په خېټه و چې د هغوی پلار عبدالله وفات شه نو ځکه قرآن کې الله خپل محبوب ته وایي الم یجدک یتیما آیت یتیم نه وي آوا الله درله ټکانه درکړه د عبدالمطلب چې ستا نیکه دی او ابو طالب چې ستا کافر تره دی د هغوی په زړه کې
ستا په باره کې الله داسې محبت واچولو چې داسې محبت سکه پلار هم د زوی سره هغې ستا تربیت یو نو د دې وجې نه واما الیتیمه فلا تقهر پام ته وګورئ یتیم ته چې د غوسه ونه کړي یتیم چېرته ونه وهي یتیم ته چې رسپور استغې ونه وهي نو د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل د صحاح سیته حدیث دی چې زما کم امتی په دنیا کې د یو یتیم بچي تربیت وکړي نو زه او د یو یتیم بچي اگر چې هغه د څوارلسمې او د پنځلسمې سنې یو یتیمي او د هغه تربیت وکړو وایي دواړه به جنت ته داسې داخلي د یوتم پته هغه چاته لګي چې هغه په خپل ورګوټوالي کې په خپله یتیم پاتې شوي یا هغه ته د یتیم قدر پته لګي چې هغه د څومره شفقت لایق عبدالله چې کله وفات شو نو په میراث کې د الله پیغمبر ته 3 سیزونه پرېښي وو 15 اوښان یو څو شیلې او یو وینځه د وینځې نوم برکت او د هغې کنیت ام ایمن ام ایمن د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه 50 ورځې وړاندې او یا 55 ورځې وړاندې د زمانې یو تاریخي واقعه شوې ده قرآن کریم کې الله پاک د هغې په باره کې یو مکمل صورت را نازل کړی دی صورت فیل د سیرت په کتابونو کې او د تاریخ په کتابونو کې تفصیل سره دا واقعه ذکر ده د نجاشي بادشاہ د طرفه د یمن گورنر ابرهو د نجاشي بادشاہ د طرفه د یمن گورنر ابرهو سو زره مې درته مخکې وویل د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې نه وړاندې په دنیا کې ظاهري اعتبار سره 2 طاقتونه وو یو ته به فارس وي او بل ته به روم وي لکه موجوده زمانه کې روس او امریکا هغه زمانه کې فارس او روم فارسیان مشرکان او رومیان عیسایان اهل کتاب د فارس د بادشاهانو لقب کسرا او د روم د بادشاهانو لقب قیصر او نجاشي به ورته هم ابرهه چې د یمن گورنرو د دنیا د ملکونو نه د دنیا د اطرافو نه به ګوره د جاهلیت په زمانه کې خلک مکې مکرمې ته راتلل او د بیت الله شریف نه به طوافونه کول ابرهه عیسایو هغه بزرګیداراله چې د دنیا خلک راځي او د کعبین او د بیت الله نه طوافونه کوي راځه چې زم یو عبادتګاه جوړ کړم
نو د یمن دارالخلافه د صنعاء په دې کې یو ګرجه جوړه کړه او په هغه زمانه کې ور باندې لکونه کروڑونه روپۍ ولګولې او ظاهري لحاظ سره داسې یو محل جوړ کړه چې په هغه زمانه کې داسې خوبصورته لوړ دنګ محل به نو دلته دا خیالو چې دا سره او دا سپین او دا ظاهري حسن دا به خلک راکاږي خبر نو چې دا کشش خو په سرو او په سپینو کې نه دی دا خو په لوړو بنګلو او بلډینګونو کې نه دی دا خو د الله لاره دی نو چې دا یې جوړ کړه نو څه زمانه بعد بعضې روایاتو کې راځي د کنانه د قبیلې یو کس راغه د عربو قبیله ده او په دې ګرجه کې اودس ماتې وکړه بعضې کتابونو کې راځي چې د عربو یو څو زلمیو او د دې ګرجې په خوا کې هور بل کړه سیله یې راغله او د هغې هور څه حصه لرګې راپورته کړه او دې ګرجه کې پرېوته هور پکې ولګېده ګرجه وسوځېده ابره تحقیقات وکړه پته ولګېده چې دا کار خو د عربو دی نو قسم یې وکړه چې د هغه وخته پورې به زه په قلاره نه کښېنم چې د عربو دا قبیله مې لوټې لوټې نه یې کړې نه اعلان یې وکړه د دنیا خلک را جمع شو د اسلحو سره او د هغه زمانې د توپو سره او په خپله په هاتي باندې سور شي او د یمن نه را روان دي لاره کې چې کوم قبایل دي د عربو دنیا کې افوا خوره شوه چې ابرهه سره د فوجونو نه را روان دي او د عربو قبله ورانوي کعبه ورانوي نه هغې به مخنیوي کولو طاقتور فوجو چا به چې مخنیوي یې کولو هغې به ختم کړ او د مکې اطرافو ته ځان را ورسولو د حرم حدودو ته لا نه ورننوتي بهر یې پړاو واچولو د مکې مکرمې د ښار په ځنګلاتو کې ګیر چاپیره د مکې د خلکو اوښان سریدل او دا اوښان تجارتي اسبابو په دې باندې مې تجارتونه کول لکه موجوده زمانه کې چک دی یا کانټینري دي نو د ټول نه اول خو هغه ټول اوښان ونیول مکه مکرمه کې افوا خوره شوه چې زموږ اوښان یې ونیول او نن سبا لګیا دي ابرهه په مکه باندې چړهایي کوي کعبه ورانوي په دغه زمانه کې د مکې د ښار مشر د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب د خانه کعبې متولی منتظم نگران او سرپرست عبدالمطلب د مکې خلک یې راجمع کړه قریش یې راجمع کړه او تسلي یې ورکړه پروا مه کوه کعبه نشي ورانولی کعبه د الله کور دی او الله به خپله حفاظت کوي او جرګه یې جوړه کړه لاره د ابرهه سره د مذاکراتو دپاره عبدالمطلب د الله حسن م ورکړی و جمال یې م ورکړی و رعب او دبدبه یې م ورکړې وه چې څوک هم دته را مخامخ شه الله پاک به په هغه باندې رعب واچولو چې کله ورسېده ابرهه په تخت باندې ناست دی د دې لیدو سره الله پاک د ابرهه په سر باندې د ده رعب واچولو مرعوبه شه
نو په خپل خو عبدالمطلب په تخت ځان سره کېنولو، لیکن په خپل د تخت نه راکوز شه او د هغه سره یو ځای کېناست، مذاکرات شروع شو. ابوراوی وایي که نه څه مطالبه ده؟ عبدالمطلب د ټولو نه اوله ورته وایي چې زموږ اوښان دې نیولي دي، اوښان هم پرېږده او 100 اوښان 200 اوښان پکې زمان دي. ابرهه پریشانه شو، تعجب کې راغی. عبدالمطلب دې تپوس کوي ولې؟ وایي تعجب په دې راځي چې دومره لوی سړی او د کعبې متولي او د مسلمانانو مشر زه راغلی یم ستاسو کعبه ورانومه او ته د کعبې فکر نه کوې او د خپلو اوښانو فکر در سره دي. وایي او انا رب الابل، د اوښانو مالک زه یم، وللکعبة رب سیمنعها، او د کعبې خپل مالک شته، هغه به یې منع کوي، هغه به یې ساتي. مشرک دی، کافر دی، لیکن دا یې عقیده د اوښانو تپوس به زه کوم او د کعبې تپوس به د کعبې مالک کوي. اوښان یې ورته راخوشي کړل. عبدالمطلب راغه مطاف ته، قریش یې راجمع کړه، د کعبې نه راچاپېره شو، هغه 200 په 200 اوښان یې د کعبې په نامه باندې نظر کړه. دا د نبي علیه الصلاة والسلام د نیکه د سخا یو نمونه ده. او بیا خلکو د کعبې غلافونه ونیسئ ونیول او په چغو شوغې الله ته جلا وکړه چې ای الله هر کس خپل کور ساتي او کعبه ستا کور دی، تم خپل کور وساته. نو موږ د دعا ده او بیا اعلان وکړو چې غرونو ته وخېږئ، د کعبې نه ګیر چاپېره اوس غرونه وروش، ټول غرونه کعبه یې خوشې کړه او د مکې اوسېدونکي خلک ټول بره کعبې ته غرونو ته وخته. ابرهه یو ورځ اعلان وکړو چې د 4 واړو طرفونو به د مکې په ښار باندې چړهایي کوو، کعبه به ورانوو. چې څنګه د تلو نیت وکړلو، الله پاک ورباندې غیبي فوج راولېږلو، ابابیل، وارسل علیهم طیرا ابابیل، توتکرکي وو او یا د توتکو په شان ده واړه واړه مارغانو. یو ورکوټې کاڼې مې مخوکه نیولې وو، یو په یو پنجه کې او بل په بله پنجه کې، او دا پې راغه، الله پې راخوشې کړ. الله جل جلاله عجیبه قانون دی د الله پاک. چېرته په دنیا کې کم انسان کبر کړی دی که نه، کبر الله جل جلاله د سپک نه سپک مخلوق د لاسه برباد کړی. ابرهه کبر کړی و، وایي د الله کور ورانوم، نو توتکر کیسې او د دې وړو وړو توتکرکو د لاسه الله پاک د هغه فوج هاتیان او ټول خلک یې وله تباه و برباد کړه. فرعون چې انا ربکم الاعلی، الله پاک دریاب پې راخوشې کړه. کتابونو کې راځي چې اوبه څومره وي، اوبه اله ګونډو ته هم نه رسېدي، دومره لږې اوبه وي. په دې دومره لږ اوبو کې خو ماشوم هم نه ډوبېږي، لیکن اوبه دا د چا تابع دي؟ دا د الله د حکم تابع دي. یو ساز کې هم د الله د اجازه نه بغیر ځمکې ته نه راځي، خو هغه لږې اوبه چې کله په جوش کې راغې، فرعون چغې شروع کړي. او دا الله جل جلاله د رحم خو نه ژوروالی معلوم دی، هغې لنوالی اوږدوالی معلوم دی. فرعون هم چغې په شروع کې آمنتو برب هارون و موسی،
بعضې روایاتو کې راځي جبریل راغله او د سمندر هغه خټې به یې راغشي او د ده په دې خوله کې به ورمنډلې چې چېرته د الله رحم په جوش کې راشي اوس یې چاته معاف نه کړي دا سرکشه او نمرود کبر کړی و سرکشي یې کړې وه نو الله جل جلاله ماشي څه شي د موجوده زمانې نمرودیان د خپل ساینس په غرور کې کبر کوي زموږ ساینس داسې زموږ ساینس داسې زموږ ساینس داسې سپوږمۍ ته ورسېدو نور ته ورسېدو ورېځو ته ورسېدو ورېځې تلو خو یو ماشي الله پې را پیدا کړی دی یو څو کاله وشو څه شي دینګي بس جواب یې نشته چېرته لاړو هغه ساینس ټول خلک بیا پریشاني ډاکټران هم پریشاني او حکومتونه پریشاني او ابو جهل د الله پیغمبر وایي زما د امت فرعون ابو جهل دی سرکشي یې کړې وه کبر یې کړی و الله جل جلاله د چا د لاسه مردار کړه معاذ او معوذه دواړه واړه ماشومان د الله پیغمبر چې کله تشکیل کولو لینونه صفبندي یې کوله د عبدالرحمن یو ځای کې د دستا مورچه شوه یو طرف ده معاذ او بل طرف ده معاویز عبدالرحمن وایي په دې زړه کې مې کرل ریبل چې منځ کې زه ولاړ یم یو اړخ ته رانه ماشوم ولاړ دی بل اړخ ته رانه ماشوم ولاړ دی که د کافرانو حمله در باندې وشوه نو دا ماشومان نه ستا څه ملګرتیا وکړي وایي د الله پیغمبر لګیا و لینونه یې جوړول ترتیب یې ورکولو تعبیه ورته وایي بحروي چې دې وخت کې دا یو ماشوم راغه او دې غوږ کې راته وایي کاکا هغه ابو جهل چې ځان ته وایي او د الله د پیغمبر دشمن دی دا مخامخ کافرانو کې هغه کم یو دی وایي ما ورته چې راښکاره شي درته ووایي وایي لږ ساعت بس هغه بل راغه وایي چې د دوی دا جذبه مې ولیدله که نه نو بیا مې یقین لاړ شو بس الله چې د چا نه کار اخلي بیا هغه دغسې چې کله ابو جهل د صف نه را بهر شه هغه هم لګیا و د کافرانو فوج یې تیارولو وایي ما ورته اشاره وکړله عبدالرحمن وایي لکه څنګ اوږې تږې باز په کوتره پسې ورخوشېږي که نه نو دغه دواړه ماشومان هم دغه رنګې په ابو جهل پسې ورمنډه یې کړه یو د ابو جهل اس په خپه باندې په تورو ووهلو خپه یې راټیټه شوه او ابو جهل یې را پرېوتو او بل د پاسه نه په سر ووهلو را پرېوتو د دوو وړو ماشومانو د لاسه الله مردار من لعنو کیسه به وروسته راځي چې جنګ ختم شه نبی علیه الصلاة والسلام وایي وشي معلوماتو کې د ابو جهل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د الله د پیغمبر په صحابو کې هر صحابي ته الله خپل شان ورکړی دی عبدالله بن مسعود ته د ټولو صحابه کرامو نه زیاده تواضع او عاجزي الله پاک چا ته ورکړی وه عبدالله بن مسعود ته او د قد نه دومره ورکوټی و چې لوړ سړی به ناسو او دی به ولاړو د ده سر به د هغه سره برابر و ګرځېده را ګرځېده یو ځای کې ابو جهل ولیده چې مړه پروت دی زخمي دی او توره یې په لاس کې ده سات یې نه ده وتلی عبدالله راغله او بلیسي نه ورته کېناست او خپله توره یې راواغېښتله سر یې د کټ کولو ابو جهل دې قبر ته ګوره که د لاندې نه ورته وایي ای د زمیندار بچیه نن څومره په اوچته کورسۍ باندې ناست دومره کبرجن او بیا ورته وایي ستا دا توره ګوره زما سټ نشي کټ کولی
زما دا تور راواله او دا سر د بکټ او چې سر نه کړې نو سینې طرف ته زور کوا چې زما دا سر او دا مخ دې مسلمانانو ته ورکوټ یې ښکار نشي نه غرض دا ورسولو وړو ماشومانو او بیا سر ته کړ که هغه صحابي چې د ټول نه زیات ورکوټ یې عاجز دا د الله قانون نو ټول فوج الله ولا تباکا او ابرهه ته الله عبرت ورکړه بولې به ونه لګیدا په بدن دانی راو خدلې او هغه دانی کینسر شوې او یو اندام ته راغورځید لاس را پریوتو بل لاس را پریوتو خپل را پریوتا او اخر کې به تاسو ډانچا پریوتا پاتې شو او یو ورځ یې سینې یو ډس وکړلو او دا هغه سره یې زړه دی را بهر شه او دغه ځکه الله مردار سونه زرګونه خلکو مړ شو او د حرم په غاړه باندې بدبو الله جل جلاله باران وکړ او د باران سره سیلاو راغله او باغ سیلاو کې هغه ټول مردار لاشونه الله پاک لاو کړ نو دغه واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه 50 یا 55 ورځې وړاندې شوې ده دې ته ویل کېږي ارهاس ویل کېږي د نبوت بنیاد ته دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت هغه مری بنیادو الله جل جلاله دې په خبرو باندې ماته او تاسو ټول د پوهې او د عمل توفیق برانه نصیب کړي